خپل ژوند مو بخلي د درمندو په خدمت کې چې ژوند د امن وکړي په دنیا کې په راحت کې دا خپل ژوند مو بخلي د درمندو په خدمت کې چې ژوند د امن وکړي په دنیا کې په راحت کې دا مونږ د بېوسو مظلومانو په غم لیو دا مونږ د بېوسو مظلومانو په غم لیو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګو امتیاز حضرات په خدمت کې حاضر یم او الحمدلله څنګه چې د بارانونو سوالونه کوو چې الله پاک بارانونو وکړي نو په دغه بارانونو کې بیا داسې مسلې وشي چې کله کله داسې کمزور خلک او د هغې داسې خستهحال دیوالونه یا کوټې یا کمزور خلک مزدور کار د هغې هغه کوټې یا دیوالونه هم راپرېږدي. الله پاک نه به سوال کوو چې یا الله پاک مزید باران کې زمونږ د دغه غریبو خلکو باندې پکې رحم وکړه. دغه زمونږ یو کمزور کاکا دی په دې غر کې کاڼې ماڼې وباسي د هغه راته سهار دلته نه یو ملګري ویډیو راولېږله د دیوال خدان د خدای تعالی فضل رحم چې په دې سایډ باندې دلته یو مدرسه ده هغې ته ماشومان ډېرې زیاتې ځي د خپلې کور ماشومان چې کوم دي هغه هم ترې نه بچو او دغه مدرسې چې کوم ماشومان راتلي هغې هم ترې بچو. دغه دیوال مکمل راپرېوتی دی او څنګه چې زمونږ ترتیب روان دی چې کوم ځای کې داسې حادثه یا داسې ووینو نو کوشش کوو چې مونږ ورته په وخت باندې ځان ورورسو. دغه دیوال دپاره فی الحال تقریبا په یو 4 بورو سیمټ باندې انشاءالله کېږي. ګلکاران زما په خیال ماته یو ملګري وي چې دوی سره خپل کور کې شته نو انشاءالله تعالی دغه یو ترتیب دی. دغه پیسې چې چا هم لګي دا صرف دې دپاره کوو چې دا پیسې زموږ خپلې نه دي دا که مونږ په پټه کوو چاته پته نه لګي چې دغه پیسې د چا هم دي الله پاک دې په هغه ځای کې په کار کې چې په کوم ځای کې اړخ لګي. دا مکمل دیوال دی مکمل دیوال راپرېوتو په دې باران کې سهار وختي کې او الحمدلله زموږ د وسه چې څه کېدی تقریبا په 1480 روپۍ باندې دغه بورې سیمټ دي چراغ دغه 4 بورې سیمټ دي دغه پیسو کې چې چا پیسې هم لګي الله پاک دې په هغه ځای کې په کار کې چې په کوم ځای کې اړخ لګي. مزید پروګرامونه سره شیر کوئ چې کوم ځای کې داسې حادثاتي مسلې راځي یا داسې بیماران راځي انشاءالله زه به خپل کوشش کوم چې کوم ځای کې مستحق خلک چې کوم ځای مستحق نه زه به ځان غلی کړم چې کوم ځای مستحق خلک انشاءالله هغې ته به په شپه نوم به ورته ورسو که ورځې او که هر قسم حالات انشاءالله ځان به ورسو او د هغې په هغه درد کې او د هغې په تکلیف کې به ځان شامل و. ډېره مهرباني ډېره شکریه.